بعض علاقو والا زمینداران رونه وي چې یره مونږ ته دنګ غنم راکا چې بوس پکې سی وای نو هغه زموږ د اباسین 21 چې کوم ویرایټي ده د ټول نه دنګ ده یا د سره یو بل د ودان 2017 په نوم باندې د اغم دنګ غنم دی پای زموږ د نوې تخمونه چې دي نو مونږه موسمي تغیرات چې څومره راځي نو مونږه د ذهن کې ساتلی وي او د هغه مطابق مونږ خپل ریسرچ پروګرام جاری او سیلاب او دا ټول سيزونه ذهن کې مونږ ساتلی او بیا یو نوې تخم جوړو. السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو دې ټیم کې د غنمو کاش شروع دی نو خار زما چې کم 80% خلق دی آبادی ده نو هغه زراعت سره وابسته دی ځمکو سره اګریکلچر سره زمیندارۍ سره کاشکارۍ سره او د ټولو نه غټه خبره دی ټایم کې هغه د غلې ده چې غنمو نه بغیر ژوند هم ګران دی او غنمو باندې د غنمو کرم شروع دی مونږ راغلي وو پیر سباق اګریکلچر فارم ته د غنمو تخم موړو او ډاکټر ابن امین صاحب سره ملاقات شو نور مشرانو سره ملاقات شو نو ضروری مو غواړل کوم خبرې چې مونږ اورېدې نو هغه کې ضروری دا و چې مونږ خپل زمیندار ته کاشکار ته نوخار عام شهري ته دا خبرې ورورسو چې څومره قسمه تخمونه دي او غنم به څنګه کومه طریقه دې کې باراني ده دې کې نهري ځمکه ده نو هغې باره کې به ډاکټر ابن امین صاحب مونږ ته مشوره راکوي ډېره مهرباني دي تاسو مونږ له ټایم راکړو د غنمو کاش کار شروع کېدونکی دی شروع شوی دی بالکل مونږ ته خو ټول نه مخکې دا ووایي چې تاسو سره د کم قسم تخمونه دي کمې علاقې مختلف علاقې دي غریزه ده پلین ده نهري ده باراني ده په دې وخت کې مونږ سره 14 مختلف قسمونه دي د غنمو او دا 14 قسمونه د یو بل نه مختلف دي جدا جدا دي او خاص کر څنګه چې تاسو ذکر وکړو د باراني علاقې د پاره مونږ سره چې کوم تخمونه دي د غي نمونه دي شاهکار 13 پیر سباق 15 ودان 17 پیر سباق 19 پیر سباق 21 تسکین 2022 او پیر سباق 23 په نوم باندې دي نو هغه زمیندارونه چې کوم سره د اوبو کمی وي یا علاقه باراني وي نو هغه دغه تخمونه استعمال کی نو ان شاء الله غي تبا خ پیداواري زکه د تخمونو کی صلاحیت ته د تند د برداشت کولو کله باندې د اوبو کمی راشي نو د ان شاء الله هغه سي آمدن کم ناراضي یا پیداوار کم ناراضي څنګه چې دا نور تخمونه یا نو زمیندار رونو تخواس ده چې هغه دی د خپل ضرورت مطابق تخم انتخاب وکي کچرته د نهري ځمکې خو بیا د نهري ځمکو والا تخمونه استعمال کی او کچرته باراني ځمکې یا د اوبو کمی وي نو هغه چې کم نمونه ما تاسو واغښت دغه تخمونه انتخاب دیو کی د نهري ځمکو د پاره چې مونږ سره کم تخمونه دي پاغي کې راځي مونږ سره پیر سباق 13 په نوم باندې تخم دی ګلزار 19 په نوم باندې دی زرغون 21 دی پیر خیبر 23 په نوم باندې دی خایسته 2017 په نوم باندې دی د دین علاوه مونږ سره یو دوا سپیشل تخمونه دي هغه زمیندار رونو د پاره دي کوم چې لیټ کار کوي لیټ کارونده کوي دا غي یا د غنوز مکوي یا د لوګانوز مکا هغه لیټ فارغ شي ایون دسمبر ته دغه ورسي نو هغه لیټ کار د پاره پسینه 2017 په نوم یو تخم دی او بل مونږ سره اباسین 21 دی نو هغه دي دغه تخمونو انتخاب وکي کچرته لیټ کارونده کوي او بل دي کې دا لکه صدا سیوی چې دغه خلک بوس غواړي غنم غواړي دې کې هم تاسو سره بیل دي بعض علاقو والا زمینداران رونه وي چې یره مونږ ته دنګ غنم راکا چې بوس پکې سی وای نو هغه زموږ د اباسین 21 چې کوم ویرایټي ده د ټول نه دنګ ده یا د سره یو بل د ودان 2017 په نوم باندې د اغم دنګ غنم دی پاره کې بوس سیوا دي خو زموږ په د میداني علاقو کې چاتم چې مونږ د تخم ورکول مونږ ورته وایي چې د دې کار لیټ وکړي دا د دیر یا بر علاقې چې کومې دي غریزه علاقې کم ځای کې چې بوس زیات اهمیت لري په مقابله د دانې نو هغه زمیندار وړي د بوسو د پارندې کې بوس سیوا دي اباسین 21 او ودان 2017 دې دوه تخمونو کې بوس سیوا دي بل چې کوم د
د موسمي دغه تغیرات په وجه باندې دي چې کوم اصل غنم تیار شي او دی وخت د بیماری چې راځي یا آفت پر راځي او پروزي د دې لپاره کوم تخم اصل موجود دی زموږ د نوې تخمونه چې دي نو مونږه موسمي تغیرات چې څومره راځي نو مونږه د ذهن کې ساتلی وي او د هغې مطابق مونږ خپل ریسرچ پروګرام جاری او سیلاب او دا ټول سیزونه ذهن کې مونږ ساتلی او بیا یو نوې تخم جوړو کم د 2023 تخمونه دي د دواړه پیر سباق 23 په نوم باندې او د خیبر 23 په نوم باندې نو دا دواړه ان شاء الله چې قسم حالات دي هغه به برداشت کوي موسمي حالات برداشت کوي جی صحیح شو جی ډیره مننه